नेक्स्ट सेकंड चैप्टर शुरू की द सेकंड चैप्टर नोम द फिजिकल एंड बायोमेकेनिकल कंसिडरेशंस په دې کې به موږ فزیکل مختلف فزیکل فیکټرز دی هغه به کنسیډریشن کوو او بای میکانیکل کنسیډریشن دی خو هغه نه مخکې ټریټمنټ آبجیکټیوز دی ټریټمنټ آبجیکټیوز نه پس پتا سو یاد ساتئ چې ریزیډوال الویولر ریج هغه چې کوم کلاسیفیکیشن دی هغه ډېر امپورټنٹ دی او دینه علاوه بیا هغه نه پس موږ ریټینشن سټیبিলিټي اینڈ سپورټ پوایو ټریټمنټ آبجیکټیوز باندې راځو په دې کې فرست ټریټمنټ آبجیکټیوز دا چې د پیشنټ لا ایجوکیشن ورکا په دې پیشنټ ایجوکیشنز کې دا دي چې مونږ به ان ریئلیسټک چې کوم ایکسپیکټیشن دي د پیشنټ والا اب ریئلیسټک ایکسپیکټیشن ته کنورټ کوو نو دې ته مونږ وایو پیشنټ ایجوکیشنز په دې کې د دې نه علاوه چې کوم ایسثیټکس دي ایسثیټکس کې چې کله مونږ ریسټوریشن کوو نو ایسثیټکس کې به مونږ فور خبرې به یاد ساتو نمبر فرست دا دی چې په ایسثیټکس کې به مونږ نیچرل ټو ډسپلی هغه به ریسټوریشن به کوو لایک فار ایگزامپل که زه ته وایم چې مونږ انسایزل ډسپلی څومره پکار ده یا اورال ټو ډسپلی څومره پکار ده جنجایول ډسپلی څومره پکار ده چې کله زه د دې خبرو خیال ساتم نو اټ مینز چې د نیچرل ټو ډسپلی ریسټور کوم بیا دویم چې کوم ریسټوریشن دی هغه د فیشل هایټ ریسټوریشن دی لایک او وی ډی او آر وی ډی مینټین ساتل او وی ډی آر وی ډی مینټین ساتل مطلب او وی ډی چې اکلوزل ورټیکل ډایمنشن او پلس چې کوم دا آر وی ډی دا آر وی ډی مطلب چې ریسټ ورټیکل ډایمنشنز دي او بیا دې زموږ آی او ډی رو باسو یعنی انټر اکلوزل ورټیکل ډایمنشن هغه نه پس لپس فولنس او چیک فولنس ریسټوریشن کو او دین علاوه چې کوم دی دا رینکلز جوړیږي د رینکلز ختمېدلو لپاره موږ څه کوو ډینچر ورکو چې دا ډینچر سره چې کوم رینکلز جوړ شوي دي یا کریزز دي دا سره ختم شي نیکسټ مسټیکیشنز دي مسټیکیشنز کې به موږ دا یاد ساتو چې په دې کې چې په کوم پیشنټ کې مسټیکیشن کیږي نو د مسټیکیشن نه مسله په سټیبিলিټي لاس کېدلو کې راځي د سپورټ او ریټینشن باندې ریټینشن کې مسله راځي نو مسټیکیشن کې به مونږه د دې شیو ریسټوریشن وکړو چې یاري ریټینشن مونږ سره بیسټ وي سپورټ مونږ سره وي او سټیبিলিټي مونږ سره وي سپیچ کې بیا چې کوم دی د پیشنټ کې چې کله مونږ سپیچ ریسټوریشن کوو نو په دې کې مختلف ساوند په پیشنټ باندې پروډوس کوو چې کوم ساوندز به خیر مونږ بعد کې وایو څه فونیټکس دي چې هغه ته مونږ بای لیبیل ساوند وایو بای لیبیل ساوندز څه چې کوم دي هغه ته مونږ بای لیبیو ډینټل ساوندز ته وایو یا لینګو ډینټل ساوندز دي نو بای لیبیلز مینز کې دواړه لپس په منځ کې دي لکه فار ایگزامپل بی اینڈ پی آر کنسیډر ټو بی bilabial sounds بیا داسې چې کوم ساوندز دي لیبیو ډینټل ساوند نو هغه چې اپر لپس او ټیت په منځ کې وي لکه اف او وی لوور لپس ان اپر انسایزل ایجز په منځ کې چې کوم ساوندز دي اف ان وی آر کنسیډر ایز لیبیو ډینټل او دا چې کوم دي کنه دا bilabial بی ان پی ساوندز دي and same داسې نو مختلف ساوندز دي دا به موږ په پروډوس کوو په دې پیشنټ باندې آیا که دا موږ سره ریسټوریشن کیږي نو اټ مینز چې دا ټریټمنټ آبجیکټیو سکسسفل دی بیا پریزرویشن دی پریزرویشن لایک فار ایگزامپل ریزیډوال الویولر ریج به موږ ریزورپشنز نه بچاوو نو چې کله موږ دا ریزورپشن نه بچاوو دي ته موږ بیا څه وایو چې موږ اورل هیلث پریزرویشن کوو اورل هیلث پریزرویشن کې چې څومره ایډورس افیکټس دي که پیشنټ ډینچر فار ایگزامپل یو ځای نه هغه شارپ ایجز دي هغه به ته ټریم کوي سموثنینګ به کوي نو دا ټول پریزرویشنز دي لاست کې اورل هیلث مینټیننس دي دې کې هم انجری او اریټیشنز دي یا کوم ځای کې پریشر زیات لګي انجری وا اریټیشنز دي هغه ته ختم کا فالټي اکلوژن دی هم ختم کا او د ټولو ته ریلیف ورکا نیکسټ په دې کې دا یاد ساتئ چې کله هم موږ دا کوو نو د پیشنټ موږ به
لا ریلایننګ کوو، لا به ریبیسینګ کوو، ریپیرینګ به کوو چې په کوم ځای کې ډینچر فرکچر شوی بیا به موږ دا غونډ چینج کوو. چې چینج کوو یعنې نو بیا به کاپي ډینچر ورکوو. کاپي ډینچر مینس چې هماغسې ډینچر وي بیا به موږ نیو ډینچر ورکوو. نو نیو ډینچر ورکول دي، کاپي ډینچر ورکول دي، نو دا پکې اورل هیلث کمفورټ مینټین ساتلو دپاره دي. هیلث اف ټیمپورمنډیبولر جاینټس دا ما تاسو یاد کړئ چې په دې کې موږ سنټریک اکلوژن او سنټریک ریلیشن چې کله سنټریک اکلوژن ان سنټریک ریلیشن مینټین ساتلو لپاره موږ څه کوو چې د دې اکلوژن به هم مینټین ساتو او د دې سنټریک ریلیشن به هم مینټین ساتو تاکې چې کوم هیلث دی د ټیمپورمنډیبولر جاینټ والا چې هغه ډسټرب نشي او دې په ریزلټ کې موږ سره پین ونه شي. بیا فزیکل او سایکولوژیکل ویل بینګ د پیشنټ چې د دې خیال په موږ ساتو. فزیکل او چې کوم سایکولوژیکل ویل بینګ دی، فزیکل کې دا راځي چې کوم پیشنټ دی هغې به خوراک نه کوي، چې خوراک نه کوي ځکه چې ټوت لاس شوی دی نو هغې د وجې به ورته نیوټرنټ ډیفیشنسیز به کېږي یا لاس آف ایپیټایټ به ورته کېږي او هغې د وجې به ویټ لاس کېږي. او سایکولوژیکل ویل بینګ نو اټ مینس چې ټوت ریسټور کړو نو فزیکل چې کوم مینټیننس دی به راشي. او سایکولوژیکل مینس دا دی چې د پیشنټ ته چې کوم سوشل انزایټیز کېږي نو هغه به ریسټوریشن وشي. بیا د ریزیډول الویولر ریجه. ریزیډول الویولر ریجه دا یاد ساتئ په ډیفینیشن باندې چې دا اول خو دا یاد ساتئ چې کله موږ سره ټوت لاس وشي هغې ټوت لاس په ریزلټ کې به موږ سره د دې الویولر ریج ریماډلینګ شروع شي. الویولر چې کوم ریج دی هغې ریماډلینګ شروع شي. د دې ریماډلینګ نه پس څه وشي چې په دې ریماډلینګ فیز کې موږ سره راونډډ الویولر ریج جوړ شي. دا راونډډ الویولر ریج چې کوم دی د دې په پیریفرل یا د دې په مارجنز باندې څه شروع شي، ریزارپشن شروع شي. او د دې راونډډ د ریجز ته بیا موږ څه وایو، د راونډډ ریجز ته موږ وایو ریزیډول الویولر ریج. نو که په ډیفینیشن باندې تاسو په پښتو کې یاد ساتئ چې دا موږ سره هغه ریج دی چې کوم ځای کې ټوت لاس شوی دی هغې ټوت لاس نه پس چې کوم راونډډ مارفالوجي راځي د الویولر ریج والا او دا راونډډ مارفالوجي چې دا د دې پیریفرل یا مارجنل ریزارپشن هم سٹارټ شوی وي دغې ټایم کې ورته موږ څه وایو، دې ټایم کې ورته موږ وایو چې ریزیډول الویولر ریج دی. د ریزیډول الویولر ریج دا کلاسیفیکیشن دی. بیا د ریزیډول الویولر ریج دا پرېږدئ 6 order کلاسیفیکیشن یې دی. 6 orders یې دي. د 6 order کې دا یاد ساتئ چې دې کې چې کوم order فرست دی هغه پری ایکسټرکشن فیز دی، یعنی په دې کې ایکسټرکشن لا شوی هم نه دی، یعنی دا والا چې کوم فیز دی دې ته موږ څه وایو، پری ایکسټرکشن کیس. په دې کې که تاسو نوټ کړئ نو دې کې هایټډ بون دی او ورسره پکې ټوت پریزنټ دی. سیکنډ آرډر کې به ټوت لاس وشي، دې ته به موږ څه وایو، آرډر سیکنډس. نیکسټ کې آرډر تھرډ به موږ څه وي، هائی اینډ ویل راونډډ. په دې کې به څه کېږي، په دې کې به چې کوم دا بون دی دا په دې په منځ کې راشي نو د ساکټ فیلینګ به کېږي. چې کله ساکټ فیلینګ وشي دې ته بیا موږ څه وایو، دې ته به بیا موږ وایو آرډر 3. او آرډر 3 هغه آیډیل آرډر دی چې په کوم باندې موږ کمپلیټ ډینچر ورکوو. نو کمپلیټ ډینچر دپاره که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې بیسټ آرډر کوم یو دی نو هغه موږ سره څه دی، آرډر 3 دی. لاست کې بیا د دې 4 نمبر باندې نایف ایج جوړ شي. نایف ایج نه بعد لو ویل راونډډ شي اینڈ دین ون ډیپریس شي. او دا یاد ساتئ چې دا ټول چې کوم شپږ آرډرز دي دا په پیپر کې بار بار راځي. لہذا دا یاد ساتئ چې دا چا ورکړي وو، دا ایټووډ ورکړي دي. ایټووډ او ایټووډ چې کوم کلاسیفیکیشن دی دا چا دپاره و، هغه دا منډیبولر انټیریر ریج دپاره دی، انټیریر ریزیډول ریج دپاره دی. نو لہذا دا یاد ساتئ چې کوم دا شپږ آرډرز دي دا څه دي. بیا ایټیالوجي څه ده، د ریزارپشن ایټیالوجي څه ده.
خدای کې به دا یاد ساتئ چې مونږ که ایټیالوجي وګورو په ایټیالوجي کې دوه مین سکولز آف تھاټس دي. اول خدا یاد ساتئ چې په ایټیالوجي کې ایگزیکټ ایټیالوجي اننون ده. ایگزیکټ ایټیالوجي اننون ده. خو که تاسو یاد ساتئ نو تاسو به دا یاد ساتئ چې ټو سکولز آف تھاټس دي. نمبر فرست سکولز آف تھاټس دی اینڈ سیکنډ سکولز آف تھاټس دی. فرست سکولز آف تھاټ دا وایي چې دا څه بایومیکینیکل ډیزیز دی چې په کوم ریزلټ کې موږ سره ریزیډول الویولر ریج جوړیږي. هغې بایوکیمیکل ډیزیز کمبینیشن کې مطلب لا خو اناټامیک مسلې دي یا میټابولیک مسلې دي یا میکینیکل ډیټرمیننټس دي. میکینیکل ډیټرمیننټس مطلب دا دی چې ایکسټریم فورسز په دې پیشنټ باندې لګي او هغې د وجې ریزیډول الویولر ریج چې کوم دی ریزورپشن سټارټ کیږي نو دې د وجې کېږي. نو دا فرست چې کوم دی که نه پاسچولیټ دی فرست سکولز آف تھاټس دی د چا باره کې د ریزورپشن باره کې. ښه اوس په دې کې دا یاد ساتئ چې دا پاسچولیټ چې کوم دی په سیکنډ کې د دې بیا کانټروورشل راغی. دا وایي چې کوم ریزورپشن دی چې دا موږ سره بالکل فیزیولوجیکل دی. فیزیولوجیکل داسې دی چې که تاسو وګورئ دا وایي چې ټوت لاس موږ سره وشي نو ټوت لاس په ریزلټ کې به څه کېږي چې ټوت لاس په ریزلټ کې به پیراډونټل لیګامنټ اکټیویشنز به نه کېږي. پیراډونټل لیګامنټ اکټیویشن به نه کېږي. چې کله پیراډونټل لیګامنټ اکټیویشن نه کېږي نو په دې ټایم کې به موږ سره د ستا اسټیوکلاست اکټیویشن یا اسټیوکلاست یا اسټیوبلاست یا اسټیوبلاست اکټیویشنز به نه کېږي. چې کله اسټیوبلاست اکټیویشنز نه کېږي نو ریماډلینګ به نه کېږي او چې ریماډلینګ نه کېږي نو ریزورپشن به څه شي سټارټ شي. نو دا پاسچولیټ دا وایي چې موږ سره سټیمولیشنز چې کوم دی هغه ختم شوی دی. سټیمولیشن نه کېږي نو اټ مینز چې سټیمولیشن نه کېږي نو په دې په ریزلټ کې به بیا موږ سره ټوت لاس اسټیوکلاست او اسټیوبلاست اکټیویشن به نه کېږي او دې د وجې به موږ سره بیا ریزورپشن کېږي. ښه بیا نیکسټ چې کوم دی دې کې دا یاد ساتئ چې موږ سره ریټ آف ریزورپشن څومره دی. دا ایټیالوجي شوه د دوه پاسچولیټ چې کوم او اوس پکې ریټ آف ریزورپشن. ریټ آف ریزورپشن کې به دا یاد ساتئ چې دلته یې ویلیو ورکړې ده 4.5. ګوره تاسو دلته لیکم چې 4.5 mm پر ایئر دا چې کومه ویلیو ده دا سویر کیسز دپاره ده. اول خبره خدا یاد ساتئ چې دا چې کوم بون لاس مونږ وایو دا جسٹ آفټر 2 year of extraction دی. آفټر 2 year of extraction چې کله مونږ سره ایکسټریکشن وشي د ایکسټریکشن نه څومره ټایم پس چې کوم دی سویر بون لاس یا فاسټسټ بون لاس کېږي نو تاسو به وایئ چې دا فرست 2 year کې مونږ سره ټول نه فاسټسټ بون لاس کېږي. بیا دا وګورئ دلته لیکلي دي. نیکسټ یې پکې دا لیکلي دي چې کوم سفیر کیسز دي په سفیر کیسز کې مونږ سره 4.5 پر mm چې کوم دی بون لاس کېږي سوري پر ایئر دا مونږ سره بون لاس کېږي خو دا په سفیر کیسز کې دی. همدې که مونږه رینج واخلو یعنې چې کوم یوژول رینج دی نو یوژول رینج یې څومره دی. یوژول رینج که خبره وکړو نو یوژول رینج یا 0.4 mm نه ونه ساتي 2.9 mm پورې مونږ سره د دې یوژول رینج دی. او که دې یوژول رینج کې مونږ د مینز رینج خبره وکړو یعنی ایوریج چې کوم دی ایوریج ویلیو یې څه ده که څوک درنه تپوس وکړي نو ایوریج چې کوم بون لاس دی پر ایئر نو 1.36 ایئر پر ایئر دی. نو دا یاد ساتئ چې کوم 1.36 دی هغه ایوریج بون لاس دی په آفټر د ایکسټریکشنز او چې کوم د 4.5 mm پر ایئر دی دا موږ سره سویر کیسز کې دی او یوژول رینج چې کوم دی هغه 0.4 نه ونه ساتي 2.9 پورې موږ سره دی. دې نه علاوه بیا یاد ساتئ چې موږ سره چې کوم پیټرن آف ریزورپشن دی هغه پیټرن آف ریزورپشن څه دی. پیټرن آف ریزورپشنز
کې یاد ساتئ چې کوم پیټرن اف ریزارپشن دی دا به لږ دلته ووایم چې پیټرن اف کوم ریزارپشن دی هغه په مکسیلري کې بیل دی او په منډیبلز کې بیل دی. مکسیلري او منډیبلز کې الګ الګ دی. د دې ریزن دا دی چې کوم د دواړو اورینټیشن دی. اورینټیشن چا په منځ کې اورینټیشن د الویولر ریجز په منځ کې الویولر ریج یا ټوت په منځ کې ټوت اینډ بیزل بون په منځ کې هغه ډیفرنٹ دی. نو د ډیفرنٹ د وجې مونږ سره د دې دواړو پیټرنز هم شي دي پیټرن اف ریزارپشن یا هم ډیفرنٹ دی. اوس په دې کې دا یاد ساتئ چې کوم مکسیلري د ریج والا ریزارپشن پیټرن دی نو هغه انورډ دی، مطلب انورډ شو، اینڈ اپورډ دی. نو اپورډ اینڈ انورډ دی. لایک فار ایگزامپل که زه تاسو ته ووایم چې دا موږ سره څه دی، دا موږ سره میکزیلا ده. نو میکزیلا کې چې کوم ریزارپشن دی هغه به موږ سره څنګه کېږي اپورډ اینډ انورډ. جبکې منډیبل کې د دې الټه دی. منډیبل کې موږ سره چې کوم ریزارپشن پیټرن دی هغه د دې الټه دی. الټه داسې دی چې په دې کې به موږ سره ډاونورډ کېږي اینډ آوټورډ به کېږي. نو دا پیټرنز یاد کړئ چې کوم پیټرنز دي نو په یو کې انورډ اینډ اپورډ دی او بلکې ډاونورډ اینډ آوټورډ دی. دا یاد ساتئ. اوس که موږ خبره وکړو نو دا ان چې کوم منډیبل دی اینډ ریزلټ یې دا دی، اینډ ریزلټ به دا وي چې د دې آوټورډ تللو د وجې یا د آوټورډ ریزارپشن د وجې د دې اینډ ریزلټ به دا وي چې دا به سیډو کلاس 3 اپیرنس ورکوي. سیډو کلاس 3 اپیرنس به ورکوي. سیډو کلاس 3 اپیرنس چې ورکا نو موږ به دې ته څه وایو، یا ته به موږ وایو چې دا اینډ ریزلټ دی موږ سره. نو دا یاد ساتئ. په دې کتاب کې اگزامپل هم ورکړی دی سیډو کلاس 3 والا چې موږ سره نارمل و چې کله ټوت وو نو دلته وګورئ مکسیلري آرچ لارجر دی د چا ده منډیبولر آرچ نه. نو مکسیلري چې کوم آرچ دی هغه لارجر دی او منډیبولر چې کوم آرچ دی هغه سمالر دی. بیا دلته وګورئ منډیبولر آرچ غټ شو جبکې مکسیلري آرچ څه شو سمال شو. نو دې ریزن دا و چې د دې ریزارپشن پیټرنز دواړه څه دي ډیفرنٹ دي. لاست کې بیا که تاسو وګورئ اخیری کې دی مسټیکیټري لوډز. نو مسټیکیټري لوډ دپاره یاد ساتئ چې موږ سره 175 ویلیو د چا دپاره ده 175 پاونډز دا ایکسیسیو فورسز دي چې کوم په ټوت باندې لګي، یعنی نیچرل ټوت باندې کوم فورسز لګي نیچرل ټوت باندې ټول نه ایکسیسیو فورس مطلب دومره پورې برداشت کولی شي نو هغه 175 پاوند دی. خو چې کوم یوزول رینج کې دی په نیچرل ټوت باندې هغه څومره فورس جنریټ کولی شي هغه 40 نه د 50 پاوند پورې فورس جنریټ کولی شي. دا یاد ساتئ. جبکې همدغه کنسیډریشن که موږ په ډینچر ویرر کې وکړو نو ډینچر ویرر کې چې کوم پوسټیریر ټیت کې دي نو پوسټیریر ټیت کې چې کوم لوډ جنریشن دی یا چې کوم فورس جنریشن دی هغه 22 نه ونیسه 24 پاونډز پورې دی. او سیمیلرلی که انټیریر دپاره موږ کنسیډر کوو نو هغه 9 پاوند. نو دا 9 پاوند او که 24 والو نو د دې ایوریج ویلیو روباسو نو اټ مینس چې ایوریج ویلیو د ډینچرر ویرر دپاره څومره ده هغه موږ سره 10 نه ونیسه 15 پاوند پورې فورس جنریشنز دی. دا یاد ساتئ ایم سی کیوز دپاره چې مطلب څومره فورس جنریټ کېږي په نیچرل ټوت کې او څومره فورس جنریشن دی ستاسو په دې کمپلیټ ډینچر کې نو د دې یاد ساتئ د ویلیوګانې یاد ساتئ. نیکسټ چې کوم لیکچر دی دا به موږ په ریټینشن باره کې وي او چې ریټینشنز کوم فیچر باندې ډیپینډ کوي او څه فیکټرز دي.